अस्सलाम वालेकुम मलगरो। मेजर आदिल राजा په لندن کې गिरफ्तार شو. په मेजर आदिल राजा باندې څه الزامات لګېدلي دي؟ मेजर आदिल राजा څوک دی؟ په دې ویډیو کې به تاسو سره مکمل معلومات زه شریکوم. ډېر ملګري داسې وایي په سوشل میډیا باندې چې کوم غټ غټ ټینکران دي، څوک وایي چې میجر آدل راجا ګرفتار شوی دی او څوک وایي چې نه دی ګرفتار شوی، هغه خپله په لندن کې پناه ایستلې ده. میجر آدل راجا چې کوم دی دا د آرمي نه ریټایرډ میجر دی، جیب دا ټایم په لندن کې اوسیږي. په پاکستان کې اوس 9 مئی چې کوم واقعیت شوي په هغې کې هم په ده باندې څه الزامات دي. په دې ویډیو کې به هغه الزامات تاسو سره زه شریکوم او دې نه مخکې ده هم د ادارو خلاف، د پاکستان ادارو خلاف ډېر داسې ویډیوز کړي دي. سموده مخکې د پاکستان چې کوم اکټرس دي، د ډرامو اکټرس، د هغې حوالې سره هم یو ټرینډ روان کړی، یو ټاپک یې وایرل کړی. څه اکټران یې یادې کړی وي چې دې اکټرانو د پاکستان څه ادارو څه کسانو چې هغه یې یادول، غټ کسانو چې یې یادول چې دې اکټرانو دوی سره لین دین دی او نور هم داسې ډېرې خبرې کړې وي. خو راځو چې د میجر آدل راجا باندې چې کومه اوس مقدمه درج ده په پاکستان کې د 9 مئی واقعیت حوالې سره، مقدمه په فی الحال دا درج شوې ده په 9 مئی واقعیت حوالې سره چې 9 مئی کې څومره هم توړ پوړ شو. هغې کې میجر آدل راجا چې کوم دی د پاکستان چې کوم عوام دی د سوشل میډیا په ترو، د ویډیوز په ترو باندې هغه عوام چې دوی اکساو کړي دي او په دغه توړ پوړ باندې د مجبوره کړي دي د ویډیو په ترو باندې دوی برین واشنګ کړی یو قسم له. 9 مئی واقعیت حوالې سره په G11 تانه اسلام آباد کې رمنا ولا ویل شي په دغه تانه کې په د باندې دا اف ای آر هم درج شوی دی. یو کس چې کوم مدعي دی هغه دا سټیټمنټ ورکړی دی چې په 9 مئی باندې زه خپل کور لتلم چې ما تقریبا 20-32 کسان ولیدل چې هغه توړ پوړ کولو او هغه ویډیو جوړول او دغه ویډیو چې کوم دی میجر آدل راجا او نور هم څه کسان ولا یاد کړي دي، هغه هم ښه ټاپ ټرینډ کسان دي. هغه هم د پاکستان نه بهر ژوند کوي چې هغه هم په مقدمو کې پاکستان ګورنمنت له مطلوب دي. جی ای ولا هم یاد کړي چې 3 کسان نور ورسره میجر آدل راجا چې کوم دی په ټاپ باندې دی چې د نوم سره فهرست دی چې دې کسان له هغه ویډیوز لګل او توړ پوړ به کولو. چې دا مقدمه اوس په 9 مئی واقعیت حوالې سره په د باندې اسلام آباد G11 رمنا تاڼه کې درج شوې ده. تیر شوي 300 ورځو داسې د میجر آدل راجا چې کوم سوشل میډیا اکاونټس دي هغه هم ډیسیبل شوي دي او د میجر آدل راجا دا هغه دا الزام لګولی چې د پاکستان حکومت زما اکاونټس چې کوم دي ډیسیبل کړي، زما اکاونټ چې کوم دی هغه ډیلیټ شوي دي. سموده مخکې میجر آدل راجا د پاکستان د پنجاب آی اس آی باندې هم څه الزامات لګولي. خیر خو په هغې کې مونږ په دې ویډیو کې مونږ هغه نه ډسکس کوو. میجر آدل راجا چې کوم دی لندن نه ګرفتار شوی دی، د هغه لیپټاپ دا یو چې کوم دی یو مدعي دا بیان ورکړی چې هغه نه لیپټاپ او موبایل هم ضبط کړل شوي او ورسره یو بل کس هم ګرفتار شوی تفتیش دپاره. بل مدعي وایي چې نه میجر آدل راجا چې کوم دی هغه ګرفتار شوی نه دی بلکې هغه لندن کې پټ دی، چرته پناه ایستلی د خپل سوشل میډیا پلیټفارم له هم نه راځي چې هغه چې څومره هم اکاونټس دي، مطلب که څوک ولا میسج کوي نو هغه هم سین کېږي نه، چونکې ډبل ټک راځي خو میسج سین کېږي نه. په واتساپ اکثر که تاسو میسج ولګئ نو ډبل ټک راځي چې هلته یې هغه وګورئ نو ډبل ټک چې کوم دی بلو شي، نو هغه چې څوک هم میسج کوي نو ډبل ټک ځي خو بلوکوږي نه، مطلب څوک د هغه موبایل نه ګوري. او را چې کوم دی پناه ایستلی د ډېر خلک وایي چې نه هغه ګرفتار شوی دی، د لندن پولیس ګرفتار کړی دی د پاکستان په وینا باندې، د پاکستان حکومت په وینا باندې. نو څه کمپلیټ انفارمیشن چا سره هم نشته چې میجر آدل راجا کم ځای کې دی کم ځای کې نه دی، څوک وایي ګرفتار دی څوک وایي نه دی ګرفتار. دا به خیر وروستو بیا پته لګي. خو میجر آدل راجا چې کوم دی په ده باندې دا الزامات دي چې د 9 مئی واقعیت کې څومره هم خلک انوالو په توړ پوړ کې، نو هغه د میجر آدل راجا په وجه باندې چې ده اکساو کړي د خپل ویډیوز په ترو باندې د پاکستان عوام بړکاوی د پاکستان حکومت خلاف، د پاکستان ادارو خلاف. دا د میجر آدل راجا حوالې سره اپډیټ تاسو سره مې شریک کړو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.